حضرت عمر ابن الخطاب و د خطاب زوی دی دی مدرسه کې چې داخل شو عمر فاروق ته جوړ شو میټینګ کېږي په مکه مکرمه کې د مکې خلک را جمع شو او د نبی علیہ السلام خلاف لګیا دی میټینګ کېږي څه ورسره وکړو چا وی دا چل کو چا وی دا چل کو چا وی دا چل کو دا عمر پکې ناست رضی الله عنه وی دا تاسو خبرې کوئ وی زه پوه شو زما کار وی زه اوس د دغه پیغمبر سر د تراړم دی میدان کې به راته وغورځو چې بس قصه خلاصه کړو څوک وایي دا کوو دا کوو دا کوو بس هغوی ورته لاسونه وټپول توره یې واغېسته او را روان دی په لاره یو صحابي وله مخې له ورغی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه عمره څه کوې د نبي علیه السلام نوم یې داسې په بدو واغېست ځم او د هغه سر راوړم پرېږده مې نه وی دا نشي وجلی ډېر لوی قوم یې دی ګورې سوچ وکړه پام کوه وی ته ګوره چې دی وجنم که نه وی نږدې به م وله ورنشئ وی تم جوړ ده ما په خیال صابي شوې بېدینه شوې هغه سره توره وه هغه هم توره راوویسته قریب و چې په یو بل یې غزارونه کړی وی حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ما پرېږده ورشه مړه اوښې دې مسلمان شوی خور دې مسلمانه ده د کمې ډېوې وجلو پسې چې ته منډې وی د هغې رڼا تا کره در رسېدلې ده غیرت یې ور واچو پیغور یې ور واچو نیغ اوښې کره لاړ اوس اتفاق ته ګوره دغې وخت کې هغې له یو استاد راغلی دی حضرت خباب رضی الله عنه او ورته قرآن شریف ښایي او دې ورغې دروازه یې را دننه زنځیر کړې ده دې چې بار ودرېد د قرآن شریف اواز یې م واورېدو بس پوه شو چې دا خو ماته سعد ابن ابي وقاص ټیک ووی بس د تورې په سټۍ باندې دروازې له را کېښودې دروازه کولاو کې هغې خو پوه شو چې عمر راغی د استاد ته یې ویې ته مهرباني وکړه چې د ځان دې ګوټ کې پټ کا ته پردی په تا غزار ونه کړي او زه خور یم او اوښې دې مونږ به سره راکاږو هغه غریب کوټې ته دننه ننوت د کټ لاندې ځان پټ چې دوی سینګ ورننوت بس اوښې سره په پرزونو شو او په ځمکې یې راغورځوه دی خو بهادر و زورور و په ځمکې یې راغورځوه او د تورې په دې لاس کې په دې سټۍ وه دا خور یې ورله د اوښې او د روډ په منځ کې د خاوند او د روډ په منځ کې خلاصي کوي چې خلاصي یې کو عمر زورور سپېړه یې اوچته کړه دا خور یې په دا مخ وواله دومره مضبوطه سپېړه یې ورکړه چې د هغې د مخ نه وینو دار یې ووالی او د عمر په مخ ور پرېوتې رضی الله عنه جامې هم د وینه شوې بس خور یې هم د حضرت عمر فاروق خور ده وی چې څه دې خوښې لاس دې خلاص او توره دې تېره در سره ده په سټو وهل مه کوه زه مسلمان یم او زما دا خاوند مسلمان دی څه چې دې خوښې کوه ځه مونږ مړه ده چې د خور هغه وینو ته وکتل او د خور هغه جړا ته وکتل نو ټینګ نه شو توره یې کېښوده وی تاسو څه وی ما ته وښایه وی تا ته نه ښایه وی نه ما ته خامخا به راکوې وی نه ښایو بس حضرت خباب پوه شو چې معامله خو بدله ده هغه زر د کوټې د کټ د لاندې نه راووت وی عمره قسم دې ته چې د کم ذات مرګ پسې ګرځې هغه بیګم ستا د ایمان دپاره دعاګانې کړې الله اکبر حضور پاک مبارک څومره مهربان پرون یې ستا دپاره دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدایه دا عمر یا دا ابو جهل دا غروم عمر ابن هشام خدای دې کې دا یو کس مسلمان کا نه هغه پتا دونه مهربان نه چې دوزخ ته نه لکېږي جنت ته پاره دله سوال کوي او ته د هغه مرګ پسې ګرځې بس نورم رحم نرم دل شو وی خمال هغه پاڼې راکې پکې سري ما ته واوروې وی نه خور ورته وی ته پلیتې تاله نه درکو زر لاړ وی لمبل وی ښه اوس خو راته واوروې که نه اتفاق ته ګوره هغه چې کم زیت ولا ورته اوروړم به هغې کې دا لفظ دی انی انا الله انی انا الله زه الله یم فاعبدنی واقم الصلاة لذکری زما عبادت وکړه منځ وکړه ما یاد کا داسې عجیبه لفظ وی ما نبی علیه السلام لبوزي دی ورسره شو دار ارقم ته بوت هلته دا پراپیګنډ رسېدلی و چې عمر نبی علیه السلام پسې راوتی دی صحابه پریشان دي ځکه د جهاد حکم لا نو نازل مونږ به څه کوو مونږ خو یې وجل هم نشو دې کې په دې ورغی چې ورغی وی صاحب دغه دی راغی حضور پاک ډېر بهادر و صحابه وی ما رأینا اشجع منه وی مونږ د حضور پاک نه زیات بهادر سړی بل څوک نه دی لیده وی اخوا شی ما ته یې پرېږدې ور منډه کړې حضور پاک
وی که په ښه نیت راغلي هرکلی به ورته ویم او که په بد نیت راغلي د ده په توره به دې دا سر ووام ورمنډه کړې حضور پاک تش لاس عمر یې د دې ګریوان نه ونیو ای عمره په څه خیال راغلی وی صاحب د ایمان په خیال حضرت عمر فاروق وی چې د حضور پاک لاس زما ګریوان لره ورسید وی قسم دې د سر د ویښتو نه تر نوکه پورې رانه خولې وبی دی وایه په څه نیت راغلی د اسلام په نیت څومره چې کور کې صحابه ټول د خوشحالۍ نه وایي الله اکبر خوشحاله شو وی د الله رسوله دا ستا دا دین حق دی وی دا پټ دلته ولې ناست شو وی ما ته لا د الله حکم نه دی شوی وی ښځه خدا دې ورلم اوس قریش په تمه دي چې د حضور پاک سر به راوړي په دې تمه دي لاسونه یې ټپولي دي او دی راغې مخامخ ودرېد وی که څوک مې پیژني خو ډېره ښه ده او که څوک مې نه پیژني د عمر د خطاب زوی ما د حضور پاک ملګرتیا وکړه او د هغه په لاس مې بیعت وکړه ایمان مې راوړه که چا پلار کې زوري را میدان ته دي شي نو ګرم ځای له څوک نه ورځي دې مدرسې ماله عمر ابن الخطاب را کړی دی رضی الله تعالی عنه دې مدرسې ماله ولې هلته مسلمان شو عقیده ورته وښوله که نه هغه مدرسه کې خو عقیده ښودلی کېدل حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه یې را کړی حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه یې را کړی دی دا صحابه یې را کړي نو چې قرآن غوندې لوی نعمت کوم ځای ښودلی کېږي رښتیا ووایه دغه ځای نه د برکت ځای بل کېدی شي جماعت مدرسه قرآن پکې ښودلی کېږي د حضور پاک مبارک احادیث پکې ښودلی کېږي ښکلی عقیده پکې ښودلی کېږي اعمال ښودلی کېږي اخلاق ښودلی کېږي نو مدرسو قدر وکړي خپل بچي عالمان او حافظان کې د دنیا ژوند تېرېدو والا دنیا کې به دا بچې پکارېږي قدر او عزت به دې کوي دا نور دې نه کوي او آخرت کې به دا بچې پکارېږي رښتیا وایه حافظ صاحب حاجي اکبر حافظ صاحب چې دله خدای دا کم نعمت ورکړی او کم خدمت ته الله اخلي نو د مور و پلار دپاره دنه لوی نعمت بل شته ملغلره د قسم دی د مور و پلار دپاره حافظ بچې عالم بچې دا د مور و پلار دپاره ملغلره د ملغلره او ستاسو د دې قوم او علاقې دپاره کال په کال راځو او ماشومانو ته پټکي په سره دا د دې برکت دی او د الله امداد دی ګورې نو خپل بچي راولې دې مدرسه کې داخل کړي حافظان او عالمان ته جوړ کړي او په ناظره پې قرآن زده کوي چې تلاوت کوي ته به قبر کې پروت یې او د هغې به انشاءالله تا ته فایده رسېږي نو مبارک قرآن حکیم دا زمونږ دپاره غټ دلیل دی دلیل لوی دلیل او د حضور پاک مبارک ذات دا زمونږ دپاره غټ دلیل دی او د حضور پاک مبارک احادیث مبارکه د حضور پاک دا زمونږ دپاره غټ دلیل دی ګوره قرآن مونږ په حدیث پیژنو حدیث څه ته وایي د پیغمبر علیه السلام خبرې ته وایي د هغه کارونو ته وایي چې هغې څه ویلي دي او څه یې کړي دي دا مونږ په هغې باندې د الله را طرف نه مکلف چې مونږ به هغه څه کوو ولکم فی رسول الله اسوة حسنه وی ستاسو دپاره حضور پاک مبارک یو ښشته نمونه ده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول وی د الله تابعداري وکړه او د الله د رسول تابعداري وکړه نو د الله او د رسول تابعداري د الله د قرآن او د پیغمبر علیه السلام مبارک د حدیثو تابعداري دا په موږ لازمه ده په دې مدرسو کې پیژندلی کېږي رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي